نیکانو سره نیکي کوه. یو سړی و چې د بادشاه په دربار کې به ودرېدو او دا آواز به یې کوو چې د نیکانو سره نیکي کوه او بدانو ته به خپله بدي په خپله ورسیږي. دا یو سړی ورته په دې خبره ډېر کینه پیدا شو او په زړه کې دا فکر وکړو چې داسې کار وکړم چې دی د بادشاه د دربار نه منع شي. نو بادشاه له ورغی ورته وویل چې مهربانه دا سړی چې دربار ته ځي راځي او دا آوازونه همیشه کوي چې د خولې نه اورېدلې شوي دي چې خلکو ته وایي چې د بادشاه د خولې نه بدبوی راځي. بادشاه ډېر په قهر شو او ویې ویل چې څنګه به دا خبره معلومه شي. چولیخور ویل چې بادشاه دې ځان ته راوبلي چې دې بادشاه ته رانږدې شي نو دا یې نه چې په خپله خوله به لاس کړي. بادشاه وویل چې خیر اوس دې ته بېغمه به دا حال معلوم کوم. دغه چولیخور چې لاړ شو سړی یې راوغوښتو په خپل ځای کې مېلمه کړو چې ډوډۍ والله راوړه نو پیاز یې ورسره هم کېښود. ډوډۍ وخوړه نو بیا روان شو دربار ته یې هغه په خپل ځای کې ودرېدو. اواز یې وکړو چې د نیکانو سره نیکي کوه ځکه چې بدانو له خپله بدي بس ده. بادشاه ورته وویل چې دلته راشه او خبره درته کوم چې دغه سړی ورنږدې شو نو په خپله خوله یې لاس کېږدو دپاره د دې چې بادشاه له پیاز بوی نه ورنشي. او بادشاه یقین راغی چې هغه سړي رښتیا وایي. جوړ زر زر یو خط پرې کړو او امیر ته یې دغه سړی په لاس ولېږم. په خط کې لیکلي وو چې هر وخت چې دا سړی ضرورت شي نو حلال یې کړه پوستکی یې وباسه له بوسې ډک کړه بیا یې ما ته راواستوه. دستور د بادشاه دا و چې کاغذ به یې بغیر له انعامه بل هېڅ څیز نه ورکوو. چې دی روان شو نو هغه چولیخور ورپسې لاړ شو ورته یې وویل چې دا کاغذ ما ته ووهه. هغه سړی والله کاغذ ورکړو. چولیخور روان شو کاغذ یې هغه امیر له ورکړ چې امیر کاغذ لوستو. جوړ جلاد یې راوغوښت او کوم یې ورته وکړو چې دا سړی مړ کړه او پوستکی یې وباسه. چولیخور ویل چې ولې داسې کوې؟ امیر وویل چې د بادشاه حکم په دې شان شوی دی چې د کاغذ په راتلو دا سړی ووژنه. چولیخور وویل چې وار وکړه دا کار د بل چا دپاره شوی ځم چې هغه راولم. امیر وویل چې دا پکې بادشاه نه دي لیکلي چې ګوندې وار ورته وکړه. پس له هغه جلاده ورپاڅېدو سر یې ترې پرې کړو پوستکی یې نه وښکلو بوس یې ډک کړو. بادشاه له یې ولو چې سبا شوه سړی بیا په دستور خپله راغی. ویې ویل چې د نیکانو سره مناسبه ده چې سړی نیکي سره د سړی بد نه کوي په دا سبب چې دغه خپل خوی دغه ډېر دی. بادشاه ورته حیران شو ویې ویل چې دغه کاغذ دې څه کړو؟ سړي ویل لیلا له ما نه یې ورته جوړ هغه له مې ورکړو. بادشاه ویل چې تا ویل چې بادشاه د خولې نه ویل چې نه ما خو هېڅ چرې نه دي ویلي. بادشاه وویل چې تا هغه ورځ ولې په خوله لاس کړې نو چې ما ته رانږدې شوې؟ هغه وویل چې ما له فلاني سړي پیاز راکړی نو ما ویل چې یوازې نه وي چې د بادشاه له بوی ورشي. بادشاه وویل چې رښتیا وایي بدان د خپلې بدۍ جزا په خپله مومي. هغه ته په خپله بدي ورسېږه ته ورځه خپل اواز په شان کوه. دا کیسه وه موږ تاسو ته وکړه د نیکانو سره نیکي کوه د بدانو سره بدي خپله بس دی. دا کیسه که خوښه شوي نو موږ ته زموږ د ویډیو له لایک ورکړئ او موږ چینل دسه سبسکرایب کړئ او موږ ته کمنټ کې یو وړوکی شان پیغام پرېږدئ. والسلام.